علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو امید دی چې تاسو به ښه یې. نننۍ ویډیو زمونږه د خروج نهایي باره کې ده، یعنې د فاینل ایگزیټ باره کې ده. ډیر ملګري داسې وي چې هغه کله هم خروج نهایي هغو ته ولګي نو هغو ته بیا پته نه لګي، خروج نهایي په دلته ایکسپایر شي او هغه بیا ختمیږي نه، نو بیا ورته ډېرې مسلې. زه ما نننۍ ویډیو دې باره کې د ویډیو تاسو ټول ملګري وګورئ او د ملګرو سره یې هم شیر کړئ. ګورئ دوستانو، کله چې ستاسو په اقامه کې ټایم وي، میاشت پکې 10 ورځې 15 ورځې او کفیل تاسو ته یا کپټي تاسو ته خروج نهایي ولګوي، نو دغه خروج نهایي کې چې څومره ټایم دی د هغې کې به دننه یعنې د خروج نهایي په ویزه کې 80 ورځې ټیم وي. په دې 80 ورځو کې به دننه د کینډم یعنې د مملکت نه به ته وځې. که ته د دې په دې ورځو کې ته د سعودي عرب نه ونه وتې، نو د خروج نهایي د قوانینو خلاف ورزي دې وکړه، بیا به څه چل کې بیا دغه خروج نهایي ډېر په مشکل سره بیا مطلب ختمیږي. او حل یې دا دی بیا چې که ستا په اقامه کې ټیم وي، نو دا کفیل یې دله د هغې غرامه به ډکه کړي او ستا د کمپنۍ یا کفیل دله هغه خروج نهایي هغه دغه کینسلولی شي. که په دغه کې ټیم نه وي، که په اقامه کې ټایم نه وي، نو بیا به اقامه رینیو کړي. چې کله اقامه رینیو کړي، د هغې نه پس به خروج نهایي چې کوم دا به کینسل کړي، غرامه چې کوم ده نو هغه به ډکې. د دې وجې نه زما ټولو ملګرو ته دغه ریکویسټ دی چې کومو ملګرو ته خروج نهایي ولګي، نو تاسو سره 80 ورځې دي. په 80 ورځو کې دننه 55 52 53 په دې ورځو کې دننه تاسو د سعودي عرب نه وځئ، ځکه چې بیا د خروج نهایي د قوانینو مرتکب بشئ تاسو، نو بیا نورې مسلې پیدا کېږي. لہذا همیشه چې کله تاسو ته خروج نهایي ولګي، نو هغه مطلب دا دی په هغه ټیم کې دننه تاسو وځئ چې څه مسلې ته نه راځي. امید دی دوستانو زما په دې خبره باندې تاسو پوه شوي. که ستاسو سوال یې زما نو په لاندې کمنټس کې انشاءالله تاسو خپل سوال ولیکئ، زه به تاسو له جواب درکړم انشاءالله. امید دی ویډیو مو خوښ شوي. که ویډیو مو خوښ شوي ضرور یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، که فیسبوک باندې ګورئ فیسبوک پیج لایک کړئ او ویډیو ضرور د ملګرو سره